زما د حضور عزت دومره سپک شو چې بس 15 ورځې سزا کافي شوه چې قصدن او یو منصوبې په حیثیت باندې چې یو منصوبه بندي شوې وه او دا یو ځل نه دی مخکې دې نیوزو ډېرې بې ادبۍ کړي دي نو ستاسو د ټولو نه دا مطالبه د لومبې چې د جیو نیوز به مکمل بایکاټ کوئ بالکل چې په دیوالي تصویر هغې ته به هم نه ګورئ سکرین خو لویه خبره ده چا سره مایک دی تا خو له را روان دی چې د سره نه ورته نه ګوري چې دا څوک را روان دی که په دې کې څوک نوکري کوي دغه نوکري حرامه ده که په دې کې څوک تنخوا اخلي دغه تنخواه حرامه ده که د جیو نیوز څوک نشریات ګوري دا کتل حرام دي نو د دې نه به مکمل بایکاټ وي بله خبره ده چې کوم د 15 ورځو د لایسنس منسوخۍ خبره ده چېرې یو لویه توره پیم راوکړله یو لویه تورې ووهله چې د 15 ورځو پابندي ولګېده زم دا خو زما په کریم آقا پسې نورم خندا ده زما د حضور عزت دومره سپک شو چې بس 15 ورځې سزا کافي شوه چې یو کربوړی راپاڅېده او د ابراهیم علیه السلام په بوز کې یو پوکې ووهلو د هغه سزا څو ورځې وه تر اوسه پورې د هغه سزا جاري ده تر قیامته به جاري وي چې دا خلیل علیه السلام بې ادبي وکړه د هغه سره بغض او حسد وساتو اشرف المخلوقات هم نه دی مګر سزا یې دا ده چې نسل در نسل بدبودار وګرځېده تر ورځ د قیامته پورې د هغه سزا مقرر شوه نو چې اشرف المخلوقات انسان وي او د امام الانبیا بې ادبي وکړي تر ورځ د قیامته پورې د په هغې پابندي ولګولی شي